السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نن درته زه یو درې داسې خبرې کول غواړم چې دا خبرې به ستاسو په خپله زندګۍ کې ډېرې په کار راشي. کله هم چې ستاسو ذهن ستاسو زړه ګناه طرف ته مایل شي او تاسو زما دا درې خبرې خپل ځان ته رامخې ته کوئ، دا ځان ته رایادې کوئ، نو انشاءالله العظیم تاسو به الله رب العزت د دغې ګناه نه بچ کوي. تاسو به دغه ګناه نه کوئ انشاءالله. درې خبرې څه دي؟ کله هم چې ستاسو زړه ګناه طرف ته مایل شي او زړه مو یوې ګناه طرف ته لاړ شي، نو تاسو دا درې خبرې ځان ته رایادوئ. اول دا ځان ته رایادوئ چې کله ته ګناه کوې او ګناه طرف ته ستا زړه لاړ شي، نو دا سوچ کوه چې الله رب العزت ما ګوري. دویم دا ځان سره دا خبره یاده که چې فرشتې چې دی زما دا ګناه زما دا حالات لیکي. او دریم د ټولو نه غټه خبره ده چې مرګ هر وخت چې دی هغه راتلی شي. د مرګ دپاره چې دی دا اصول نشته دی چې هغه به تا ته راځي او مخکې نه به تا ته اطلاع کوي چې زه در روان یم. نه، ته دا سوچ او دا ذهن ځان له جوړ که چې زه خو دا ګناه اوس کومه، خو مرګ چې دی دا په هر وخت کې ما ته راتلی شي. د دې ګناه په وخت کې ما ته راتلی شي او الله دې نه کړي که زه چېرته دا ګناه کوم په دې وخت کې ما له دا مرګ راغی، نو زما به څه حالت وي. نو لحاظه چې کله هم ستاسو ګناه طرف ته زړه مایل شو، دا درې خبرې لازمي ځان ته رایادوئ. انشاءالله العظیم د دې ګناه نه به الله رب العزت ستاسو زړه چې دی دا رړئ او الله رب العزت به تاسو د دې ګناه نه بچ کوي. ګوره دا درې ډېرې قیمتي خبرې دي. یو دا چې الله مونږ ګوري. ګوره مونږ د دنیا په دې عارضي دنیا ده او انسان به سوي د هغه یره به سوي، خو د یو انسان په مخ کې انسان خو ډېره غټه خبره، د یو ماشوم په مخ کې مونږ ګناه نشو کولی، د هغه نه ځان یو طرف ته کوو. او ګوره دومره یو غټ ذات چې مونږ تاسو پیدا کړي و، زمونږ خالق مالک ذات، د هغه په مخ کې مونږ ګناه کوو. نو چې زمونږ ستاسو ذهن دا وي که نه چې الله رب العزت ما ګوري، ګناه طرف ته به زمونږ ذهن زمونږ زړه نه ځي. دویم دا چې ګوره مونږ سره کرامن کاتبین ناست دي، فرشتې ناست دي، دا هر وخت زما او ستا هر یو عمل په دې رجسټر کې لیکي. چې زما او ستا سوچ دا وي چې ما سره لیکونکي ناست دي، زما رزلټ زما حالت لیکي، زما ذهن به څنګه ګناه طرف ته ځي. او دریم دا چې مرګ په هر وخت کې ما ته راتلی شي. الله دې نه کړي که زه دا ګناه شروع کړم په دې وخت کې ما ته دا مرګ راغی، نو زما به څه حالت وي؟ زه به الله رب العزت ته څنګه پیش کېږم، څنګه به مخامخ کېږم؟ زه به حشر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته به زه څنګه ورځم؟ نو لحاظه دا درې خبرې دا ډېرې اهمې دي، دا ځان سره یادې کوئ او دا رایادوئ ځان ته چې کله هم ستاسو ذهن ګناه طرف ته تلو، دا درې خبرې رایادوئ. انشاءالله الله رب العزت هم د ګناه نه محفوظ ساتي.